من پیدایشي داسو پیدایشي څه نه اورېدل پیدایشي څه نه اورېدل ها جی او اوس چې ورته شان आवाज وکړو نو تاسو شاته وګورئ فرق راغلی دی څو پیرې راغلی تقریبا دا درېیم ځل دی شکر لومړي ځل مې خپل لوک نه پخپله واړه کړله برید مې پخپله واړه کړه ماله به دا بل چا وړول محمد رشاد مې نوم دی سوات نه راغلم تکلیف وایي تکلیف د ګردو راته دغه زخم و واش مې کوه دا دغه راکې اوس هم شته پیپونه مې درکړي دي دا دي شپږ میاشتې مې علاج کړی و هغې سره نوم ښه شوی او دا یو دم مې کړی دی سره مې خپې لګېدلې خپې مې نه لګېدې اوس برابر یم جوړ موټ یم څومره وخت نه دا شپږو میاشتو شپږو میاشتو ډاکټر به ډایلاسیس کول او نه شوې به ګرځېدې نه ګرځېدې خو نه شوم دلته څو پیر راغلی دلته یو پیر راغلی یم هفتې پوره دی او نن ځان دوه تنه به راسره وو اوس خو ځان یوازې راغلی یم ځان روان یو دم سره ښه شوی خوشحاله یې بالکل اوس ګرځېدې ګرځېدی شم خلکو ته څه ویل غواړې خلکو ته دا وایم چې دغه ځای ته راځي ډاکټر له دې راځي دلته دې راځي ډاکټر سره نه نه دلته ډاکټر خو شپږ میاشتې ما کیس وچلو نه ښه نه شوم دلته یو دم سره ښه شوم دا نه ګرځېدی شم مخکې به په شیرپا هسپتال کې په ګاډۍ کې ګرځولم زما ورواره بعضې خلک وایي غل او دوکهباز او فراډ دا د دې باره کې څه وی نو مولا خو دا کار نه کوي او دا خو هغه سړی وایي چې پخپله غل او دوکهباز افرین پخپله داسې هغه سړی ادم خان یم له پټې راغلی یم بلوچستان ما د زیړی مې وویل ډاکټر ویلی چې منع تعینه ختمه ده بیا یو ځل راغلی یم دم یې وکړی اوس جراثیم یې مړه دي او یعنې کې معمولي لیک زخم څه نور شوی یم تکلیف به درته څه و تعالی تکلیف مې بس ژړی مې وویل ګرځېدو کې پښې مې مانه ګرځېدو کې تبه مې وله او اوس صحیح هو دلته څو پیر اوله یو پیر مخته راغلم دا دومره پیر یو پیر سره جراثیم مړه دي دلته کار نه مطمئن هو مطمئن خلکو ته څه ویل غواړې دلته کوم چې چا بیماري څه بیماري انشاءالله علی به سم چې دم درست وکړي چې الله به وکړي څه نوم دی کامران جی څه تکلیف و یہ زما پولیس کیتی بیماری ده او دا زما دریم دم دی جی زما سره ډیره گزاره وشوه دې مې څه مطلب څه شی دا جی د علاج مرض دی د وینې زیاتېدو بیماري دی او زموږ سره ډېر فرق وشو جی وینه به زیاتېده وینه هم زیاتېده بیا مې ستا په 2 کالو کې ما 43 په وینه لرې کړه جی او دا ډاکټران مو چې د دې علاج مرض د دې وینه مې ستل علاج دی او جی اوس زما دغه سره ډېره ګزاره شوې ده دم سره او تکلیف ورته څه چې وینه به دا دردونه به راباندې راتله جی سم مرګ ته به رسو چې وینه به مې ورته بیا به سیټ او دا زما درېیم ځل دی دم له راتله زما سره ډېره ګزاره وشوه جي خوشحاله یې جی ډاکټر چې ویل چې دې علاج نشته او دلته ښه شو جی ډېره فرق هم شو جي بچی دی او هغه د تلیمیسیا بیمار دی تلیسیمیا هغه د سټ بم داسې کوک نو اوس یې سټ هم صحیح شو ډېر فرق یې راغلی فرق یې راغلی څو ځل راغلی نو دا مې پنځم ځل دی څه نوم دی کوم ځای نه راغلی زه په بونه راغلی یم ما نوم خانګل دی او دا بیمار د څومره وخت نه دا د ډېر وخت نه بیمار دی پیدایش نه علاجونه هم کړي دي بهر علاجونه ډېر اوس اپریشن د تورې د اپریشن اډر هم پرې ختلی او نو هغه مونږ د مولي صاحب ته پرېښی دی انشاءالله همدې سره به ټیک کېږي نو بهر علاج سره فرق راتلو یاره بهر علاج سره دا خېټې نور هم پړسېده خو چې دلته م شروع کړی دی اوس هغه خېټې پړسو به دا ناست دا رونو دا خېټه چې څنګه دی باباجي وي چې زمونږ د نسوی دی چې د هغه تلیسیمیا وه او خېټه به علاجونو سره نور هم پړسېده دا خېټه د تورې سره اردو کې ورته تیلي وایي د تورې سره د تیلي سره دا خېټه پړسېږي چې هغه کې انفیکشن پیدا شي هغه متورم شي ورم پکې پیدا شي نو ګېټه بیا پړسېږي او ډېر زیات تکلیفونه وي رونو د تلیسیمیا مریضان چې هر ځای کې وي د الله په نوم دارو ورکو 100 روپۍ زموږ ټوکن دی خو دغه 100 روپۍ رونو د دک تلیسیمیا ماشومانانو ته ځي او هغه مریضانو ته ځي چې د کومو مریضانو ډایلیسس باندې دارومدار وي هغې له یو صفوف جوړو یو 2 پروډکټ پکې د هغې چې کم قیمت وي هغه په خپل قیمت ورکو یو صفوف داسې چې ګرده مکمل فیل وي
ډاکټران ورته وایي چې دا بدله کړه نو دا ستاسو 100 روپۍ تلیسیمیا ته او هغه د ګردو مریضانو ته صفوفو ته روانې دي. کوم ځای نه راغلي؟ د هغه د تاکال نه. جذباتو او څه نوم دی دی؟ اسرار الدین. ها مسله څه وه؟ مسله ګردې خوږېدې تیږه پکې وه. پوره تفصیل سره وایه خوراکي دی وه ګردې خوږې؟ ګردې خوږېدې تیږه دې ګزار شوه. ها بابا په زیارت باندې راغلی اوس بیا راغلو. څومره ایم ایم و؟ 100 mm کاڼی و. یعنې غوړو کې خو نه کاڼی و. السلام علیکم. دا ورور دې خوراکۍ مونږ راوستې وه په هغه زیارت باندې نو دې 15 سال نه دی ته ډېر غټ تکلیف و او په یو سیټ باندې نه شه اورېدی نو اوس الله حکم باندې دې ته الله پاک داسې شفا ورکړه چې هغې نه کاڼی پرېوته په بل سیټ واړوي که نه شپږ بچو مور نه شه اورېدی نو ما د الله رضا دپاره ما راوسته نو اوس ښه دی او انشاءالله دا نن هم بیا راوسته او بس دا چې نور څه بیماران دي تاسو بس کوشش وکړئ په ششرای ولې د الله په حکم باندې د الله رضا کار دی په کوم کاروبار څه نشته زه خپله د ما ګرده کې پرسېدلی او زه بس لږ ښه شوم راغلی خو موږ ته لمبر نه میلاوېږي په دې بیا سبا بیا ورته راځو انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د باجوړ ستاپل په لوري یم او زه ډېر تکلیف راته زه ډاکټران راغلی ماته اپریشن دی. اپریشن مه راولئ صاحب ستاسو څه نوم دی؟ ګلاب زاده مې نوم دی. او د کوم ځای نه راځئ؟ د باجوړ نه. او ستاسو ته څه تکلیف و؟ زما رګ زما زخمي مکمل کار پېښې و ماته ډېر تکلیف و ماته ډاکټر ټول ویل چې هلته په اپریشن کې بیا مې ورور ته سعودي نه ته په وخت په عمره کې په روژه کې چې دې مولوي صاحب نه به لاړ شي دا دم کوي او الله پاک به روزه ښه کړي بیا رالم پهله داسې چې زه رالم زما دردونه مکمل ختم شو زما د خپل بالکل مړه کار نه کوه چې دویم ځل رالم خپل مې کار شروع کړی بالکل مکمل د الله فضل د مطمئن د الله په کلام کې ډېره غټ شفا ده او ډېر طاقت پکې دی او زه بیا هم رالم د خیر سره. د رګ نسا چې د چا رګ بندي اپریشن یې ورته لیکلی وي دغه مریضانو ته تاسو داسې یو مختصر پیغام ورکړئ چې بهی که د ډاکټر علاج هم کې خو سره دم هم وکړه داسې څه ورته زه ورته دغه وایم چې بس ما ډېرو ته ویل چې انشاءالله دلته راغلي دي رالېږلي مې دي ډېر کسان او دا پته ورکوم او دلته راځي او زه دلته لاړ شم نور هېڅ دغه مه کوئ ډاکټرانو د دوی څه نه ښه کېږي. دا پته هم پکې لګوی پېښور ضلع شالم پل دا مې ورته ویلي دي چې پېښور ضلع شالم پل سره نږدې کالج چې کوم دی کالج شاته به دی MCA سکول MCA سکول سره بس دې ته ځان رسوی ده. او بدو جمعرات زنانه جمعه هفته سړي سار وختي وخت. صحیح شو. نوم مې محمد وقاص دی مردان اوسېدونکی مردان نه. تکلیف دې څه و؟ مخکې ډاکټرانو کې کینسر دی بیا یې جوړونو مسله ده اوس د پټو مسله ده 2 کاله مې علاج وکړو خو هېڅ فرق نه محسوسېږي. بس الحمدلله مولانا صاحب دم د لازم درېیمه پېره ده شکر دی لومړي ځل مې خپل نوک نه په خپله واړه کړله بریت مې په خپله واړه کړه ماله به دا بل چا وړول خپله دا دونه فرق راغی الحمدلله. لکه څه به و پروت به وې یا بس زه به کټ کې به ډډه باندې بل چا وړولم روټۍ به بل چا راکوله بس الحمدلله دا 2 میاشتې وشوې شکر دی الله پاک ډېر رحم کوي ګزاره مې شوه. 2 میاشتې مخکې دم نه راغلی او جی راغلم دا اوس مې درېیمه پېره ده چې مسلسل لازم ښه ماشاءالله. نو ښه شوی دم سره شکر دی الحمدلله ډېر په خپله راغلی او جی مخکې به ویلچیر باندې به ګرځولم خوشحاله او شکر دی ډېر. څه پیغام ورکړي خلکو ته څه ویل غواړې؟ پیغام خو دا دی چې بس چا داسې کیس په مسلې نو علاج هم سنت طریقه ده او دم درد هم سنت طریقه ده برای مهرباني دلته چې کوم دی دم د په رجوع کې راځي. نصیب دا درېیم زیارت دی چې راولم مخکې اواز نه اورېد اوس انشاءالله اواز اوري چې شان او تاسې ټپ وکړو اواز ورته وکړو نو راته په شو ګوري. دا څومره وخت نه داسې دي؟ تقریبا پیدایشي داسې و. پیدایشي څه نه اورېدل؟ پیدایشي څه نه اورېدل. او اوس چې ورته شان اواز وکړو نو تاسې شاته وګوري فرق راغلی دی؟ ډېر فرق راغلی. څو پېرې راغلی؟ تقریبا دا درېیم ځل دی. درېیم پېره فرق واضح راغلی. پیغام څه ورکړې داسې مریضانو ته؟ زه یم چې داسې ښکاري چې څومره دا کاڼه مریضان دي دې الله دلته راولي او دا دغه ورته وشي.